بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عربي کا معلم اوله حصہ د اول سبق ته او ډیر بهترین کتاب دی عربي کا معلم. د عربی د زده کړې په عربی کې د مهارت حاصلولو د صرف او د نحوې بهترین مجموعه او ډیر اهم کتاب دی. ان شاء الله ډیر ځای کې به په کار باندې راځي او عربي ویل ورسره هم ښه مضبوطیږي. په قرآن باندې په حدیثو باندې پوهه هم سړي ته ډېره زیاته حاصلېږي چې یو انسان په ښه په فکر سره او ښه په غور سره دا کتاب ځان ته مخې ته کښېږدي او دا یو درس اوري او په هغې کې بیا یادوي نو ډېره زیاته فایده به ورله ورکوي. نو انشاءالله زموږ اولنی درس دی او په دې کې موږ دا ضروري خبرې زده کوو چې یاره موږ حرکت څه ته وایي، دغه شانتې حرکت والا حرف ته څه وایي، سکون څه ته وایي، فتحه یا نصب څه ته وایي، کسره یا جر څه ته وایي، ضمه یا رفع څه ته وایي، تنوین څه ته وایي، نون التنوین څه ته وایي. نو دغه ضروري اصطلاحات دي، ضروري اهم خبرې دي چې دا به زمونږ په ټول کتاب کې بیا په کار راځي. نو دا ضروري اصطلاحات اول زده کول پکار دي. حرکت څه ته وایي؟ لکه زبر نه دی، د یو زبر ته حرکت وایي، زیر ته حرکت وایي، پیش ته حرکت وایي. په دې کې زبر ته هم حرکت وایي، زیر ته هم حرکت وایي او پیش ته هم حرکت وایي. او دریو واړو ته حرکات هم وایي، صرف حرکات هم ورته وایي، یا حرکات ثلاثه دریو ته وایي، حرکات ثلاثه. چې حرکات ته وایي حرکات، صرف حرکات، نو زبر زیر پیش درې واړه پکې رالل. او که حرکات ثلاثه دي مو وي نو بیا هم پکې دا زبر زیر پیش درې واړه رالل. او صرف یو زبر تم حرکت وایي، زیر تم حرکت وایي، پیش تم حرکت وایي. نو درې واړو ته ځان لم حرکت وایي او حرکات بیا درې واړو ته وایي او حرکات ثلاثه هم درې واړو ته وایي. اوس چې په کوم حرف باندې حرکت وي، لکه اوس با ده که نه، په دې با حرکت دی، زبر حرکت دی، په دې با باندې زیر حرکت دی، په دې تا باندې پیش حرکت دی، په درې واړو باندې حرکات دی. وګورئ په دې حرکت دی، په دې حرکت دی، په دې باندې حرکت دی. نو حرکت والا حرف ته متحرک وایي. چې په کوم حرف باندې حرکت وي که نه، نو دغه حرف او د حرکت دواړو ته متحرک وایي. اوس ګورئ په دې با باندې دا فتحه حرکت دی، زبر حرکت. نو اوس دې زبر حرکت او دې با دې دواړو ته متحرک وایي. دې با ته موږ متحرک ځکه وایو چې په ده باندې حرکت دی. دې با ته موږ متحرک ځکه وایو چې دې باندې حرکت دی، زیر حرکت دی. دې تا ته موږ متحرک ځکه وایو چې په دې باندې دا پیش حرکت دی. اوس دغه شان جیم نه دی، جیم په دې جیم ته موږ متحرک ځکه وایو په ده باندې زبر حرکت دی. ح ته موږ متحرک ځکه وایو چې په دې باندې دا زیر حرکت دی. او خا ته موږ متحرک ځکه وایو چې دا پیش حرکت دی. نو چې په کوم حرف باندې حرکت وي، زبر که زبر وي که زیر وي که پیش وي، هغې حرف ته اوس دا با یو حرف دی، په ده باندې دا زبر حرکت دی، زبر دی. نو موږ به دې با ته متحرک وایو ځکه چې په ده باندې دا حرکت دی، دا زبر حرکت دی. نو په کوم حرف چې حرکت وي هغې حرف ته متحرک وایي. اوس د زبر زیر پیش ته حرکت وایي او په دې کوم حرف باندې چې وي نو دغه حرف ته متحرک وایي. نو متحرک هم وپېژنده، اول هم حرکت وپېژنده، حرکت زبر ته وایي، حرکت زیر ته وایي، حرکت پیش ته وایي. متحرک هم وپېژنده چې په کوم حرف باندې دا حرکت راشي، چې کوم حرکت هم راغی، که زبر حرکت راغی، که زیر حرکت راغی، که پیش حرکت راغی، چې په کوم حرف حرکت راشي هغه حرف ته به بیا موږ متحرک وایو. دریم نمبر سکون څه ته وایي؟ جزم ته وایي. موږ پښتانه ورته غړوندی وایو. دا ما ورکوټه غونته لیکلی دی جزم. موږ پښتانه ورته غړندی وایو، څوک ورته غړوندی وایي، څوک ورته غړندی وایي. نو جزم موږ ورته په علمي انداز کې جزم وایو، یا ورته سکون وایي یا ورته جزم وایي، سکون یا جزم. نو دا د دال غونته ورکوټې شکل چې په یو حرف باندې وي هغه ته جزم وایي. ټیک شوه؟ نو دا وګورئ دا د دال په شان دا ورکوټه غونته شکل دی، دته جزم وایي. څلورم نمبر فتحه یا نصب. فتحه څه ته وایي یا نصب څه ته وایي؟ نو دا زبر نه دی، زبر دته فتحه وایي، زبر ته فتحه وایي. او سکون څه ته وایي؟ جزم ته وایي، سکون جزم ته وایي. او فتحه یا نصب، فتحه هم ورته وایي، نصب هم ورته وایي، دا زبر ته وایي. فتحه یا نصب زبر ته وایي، فتحه یا نصب زبر ته وایي. کسره یا جر دا زیر ته وایي، کسره یا جر څه ته وایي؟ زیر ته وایي، کسره یا جر زیر ته وایي. ضمه یا رفع،
زمان ورته وای رفع ورته وای دا پیش ته وای دا کوم پیش ما دلته کې پرې قوسین دا دوه کرښو کې مینس کې را باندې کړی دی نو دغه ته موږ پیش وایو او په علمي انداز کې ورته زما یا رفع وای زما یا رفع ورته وای نو دې پیش ته زمان وای رفع ورته وای کته ورته زما وای که رفع ورته وای ښه اوس وای اووم نمبر تنوین څه ته وای تنوین دو زبر ته دو زیر ته او دو پیش ته دې ته تنوین وای دو زبر دا ما دې قوسین کې را باندې کړی دو زیر دلته کې دا دو زیرونه مې لیکلي دو پیش دا دو پیشونه مې لیکلي دې ته تنوین وای دو زبر دو زیر دو پیش ته وای تنوین څه ته وای تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وای تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وای او په دې کې هر یو ته ځان له هم تنوین وای هر یو ته ځان له تنوین وای دې دو زبر تم تنوین وای دو زبر تنوین ورته وایو دو زیر تم تنوین وای دو پیش تم تنوین وای نو ځان هر یو ته دته دو زبر تنوین وایو مونږه د دو زیر ته مونږ دو زیر تنوین وایو او دو پیش ته دو پیش تنوین وایو ٹھیک شو لکه دو زبر تنوین دو زیر تنوین دو پیش تنوین نو دا تنوین دغه ته وایي ها اوس نون التنوین څه ته وایي د تنوین والا نون څه ته وایي تنوین والا نون التنوین یعنی تنوین والا نون د دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې کوم د نون आवाज راځي کنه دو زبر یعنی دو زبر په اخره کې چې کوم یو د نون غو आवाज راځي حمزه دو زبر ان پدې کې د نون ساکن आवाज راځي د نون ساکن تقی نون ساکن دا چې کوم پدې دو زبر یا دو زیر دو پیش په اخره کې چې راکم د نون ساکن आवाज راځي کنه دقی نون ساکن ته نون تنوین وایي ګورې دا دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې کوم د نون आवाज راځي هغه نون ته نون التنوین وایي لکه حمزه دو زبر ان نو دا اصل کې دا سره حمزه نون زبر ان حمزه نون زبر ان او حمزه دو زبر ان دواړه یو شانتي راځي نو د دې ان پر اخره کې چې رقم دا نون ساکن دی کنه دی نون ساکن ته نون التنوین وایي نون التنوین چې تنوین والا نون خدا دو زیر حمزه دو زیر ان او حمزه نون زیر ان دواړه یو شان आवाज دي نو د حمزه دو زیر ان په اخر کې چې راکم د نون आवाज راځي کنه دی نون تنوین وای او حمزه دو پیش اون حمزه دو پیش اون حمزه دو پیش اون او حمزه نون پیش اون دواړه یو आवाज راځي نو د دې په اخر کې چې راکم د نون ساکن आवाज راځي دغه ته نون تنوین وای خجی دا خو و شو مون سره اتم نمبر دا اته سبق شو دی نهم نمبر مون سره دی فتحه یا نصب زبر توای او دې ته مونږ دا 4 نمبر دی ته مونږ مخه ته 9 نمبر لیکلې دی 9 نمبر دا سبقونه ځان لري دا دی خو دا وګورئ دا ځان لري ٹھیک شو او دا دی خو بیا 9 نمبر دی او په کوم حرف چې فتحه یا نصب زبر توای فتحه یا نصب زبر توای دا 4 نمبر اوس 9 نمبر ته ګورئ او په کوم حرف چې فتحه یا زبر وي فتحه یا نصب وی په کوم حرف چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح وای لکه کتفون دی کتفون په کتفون کې پر کاف باندې را فتحه را زبر دی ان دې کاف ته مونږه مفتوح وایو ځکه په دې باندې فتحه ده دې با ته مونږه مفتوح وایو ځکه په دې باندې را فتحه را زبر دی دې تا ته مونږه مفتوح وایو ځکه چې په دې باندې را فتحه ده نو دا فتحه چې په کوم ټکی وي اکر ټکی ته مونږه مفتوح وایو وګورئ په دې سا باندې را فتحه ده نو موږ پوره دې سا ته مفتوح وایو په دې جیم دا فتحه ده نو پوره جیم ته موږ مفتوح وایو نو ګورئ په دې تا دا فتحه ده پوره تا ته موږ مفتوح وایو ځکه په دې فتحه دي چې په کوم حرف فتحه وي زبر وي هغه حرف ته موږ مفتوح وایو په کوم حرف چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح وایو 10 نمبر کسرا یا جر زیر توای کسرا یا جر زیر توای او په کوم حرف چې کسره وي را زیر وي زیر هغه حرف ته مکسور وای هغه حرف ته مکسور وای په کوم حرف چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وای په کوم حرف چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وای لکه کاتفون کې په دې تا باندې کسره دا وګورئ په دې تا باندې کسره ده نو دې تا ته موږ مکسور وایو ځکه په دې باندې را کسره ده زیر دی په ها یا بالا په دې با ته موږ مکسور وایو چې دا با مکسور ده مکسور ولی ده چې په دې باندې کسره ده را زیر دی دې سا ته موږ مکسور وایو ځکه چې په دې باندې را کسره ده دې جیم ته موږ مکسور وایو ځکه چې په دې جیم باندې را کسره ده نو په کوم حرف چې کسره وي زیر وي اکه حرف ته دا تا یو حرف ته په دې تا باندې را زیر دی نو موږ پورا تا ته مکسور وایو د دې زیر د وجه نه ٹھیک شو
حاجی اوس زما یعرفه پیش ته وایي زما یعرفه پیش ته وایي او په کوم حرف چې 11 نمبر په کوم حرف چې ضمه وي په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي هغه حرف ته مضموم وایي په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي لکه کاتفون دی په کاتفون کې په دفاع باندې ضمه ده دو پیش تم ضمه وایي یو پیش تم ضمه وایي نو دفاع ته مونږه مضموم وایو ځکه په دې باندې را ضمه ده خایا دا قشن دا با ده نو دی پورا با ته مونږ مضموم ځکه وایو چې په دې باندې را ضمه ده دا پورا تا یو حرف دی دا تا یو حرف دی په دې باندې را بره ضمه ده نو د دې ضمې د وجې مونږ پورا دې تا ته مضموم وایو دې سا ته به مونږ مضموم وایو ځکه چې په دې باندې را بره ضمه ده دی جیم ته به مونږ مضموم وایو ځکه په دې جیم باندې دا ضمه ده نو په کوم حرف چې فتحه وي هلته به مفتوح وایو په کوم حرف چې کسره وي هلته به مکسور وایو او په کوم حرف چې ضمه وي هغه ته به مضموم وایو دا خو 11 شو 12 مې دلته بره لیکلی ځکه چې په 12 کې د جزم والا خبره ده او جزم موږ سره دلته بره دی سکون یا جزم ته وایي سکون څه ته وایي جزم ته وایي سکون څه ته وایي جزم ته وایي او اوس وایي 12 نمبر ته ګورئ او په کوم حرف چې جزم وي په کوم حرف چې جزم یا د سکون وي هغه حرف ته ساکن یا مجزوم وایي ساکن یا مجزوم ورته ځکه وایو چې په هغه باندې جزم وي اوس لکه ګورئ لکه وردون دی وردون په دې کې به د را باندې دا جزم دی نو ګور د را ته مونږه مجزوم هم ویلی شو مجزوم دته مجزوم هم وایي او دته دغه هم وایي دته مونږه ساکن هم وایو ځکه سکون دی په سکون او دغه شان دا با ده د دې با باندې دا سکون دی دا جزم دی د دې د وجې نه مونږ دته مجزوم هم وایو او ساکن هم ورته وایو دلته دا تا ده په دې تا باندې دا جزم دی نو دې تا ته مونږ مجزوم هم وایو او ساکن هم ورته وایو دلته دا سا ده په دې سا باندې دا جزم دی نو دې سا ته مونږ ساکن هم وایو او مجزوم هم ورته وایو دلته دا جیم دی په دې جیم باندې دا جزم دی جزم نو په دې جیم ته مونږ ساکن هم وایو او دې ته مونږ مجزوم هم وایو نو په کوم حرف باندې چې جزم یا سکون وي جزم وي نو هغه حرف ته مونږ ساکن هم ویلی شو او هغې ته به مونږ مجزوم هم وایو دې دواړو کې هر یو نوم ورته ویلی شي نو زمونږ د پوره سبق خلاصه دا وه چې اول هم حرکت وي حرکت زبر زیر پیش ته وایي ټیک شوه او هر یو ته ځان ځانم حرکت وایي بیا مو وي چې یاره دې ته حرکات ثلاثه وایي یا ورته حرکات وایي حرکات زبر زیر پیش ته وایي او حرکت ځان له یو حرکت ته وایي زبر ځان له یو حرکت دی زیر ځان له یو حرکت دی پیش ځان له یو حرکت دی ټیک شوه او درې واړو ته حرکات یا حرکات ثلاثه وایي اوس چې په کوم حرف باندې حرکت وي زبر یا زیر یا پیش دغه حرف ته موږ متحرک وایو بیا چې سکون څه ته وایي جزم ته وایي فتحه یا نصب څه ته وایي زبر ته وایي کسره یا جر څه ته وایي زیر ته وایي ضمه یا رفع څه ته وایي پیش ته وایي تنوین څه ته وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي او دې کې ځان ځانله د دو زبر ته دو زبر تنوین وایي دو پیش ته دو پیش تنوین وایي او دو زیر ته دو زیر تنوین وایي ټیک شوه ښه اوس نون التنوین څه ته وایي د دې دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې دا کوم ان اون دا نون ساکن आवाज راځي کنه دقه نون ساکن ته نون التنوین وایي ښه جي اوس په کوم حرف چې حرکت وي زبر وي یعنی په کوم حرف چې فتحه یا نصب وي هغه حرف ته مفتوح وایي لکه بعد کاتفون کې دا کاف باندې فتحه ده نو دا کاف مفتوح دی با مفتوح ده تا مفتوح ده سا مفتوح ده جیم مفتوح دی 10 نمبر په کوم حرف چې کسره وي هغه ته مکسور وایي لکه کاتفون کې په دې تا کسره ده د تا ته مکسور وایو با ته مکسور وایو سا ته مکسور وایو جیم ته مکسور وایو او په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي لکه کاتفون کې په فا باندې را دو پیش تنوین دی نو دته مونږه مضموم وایو د با ته مضموم وایو تا ته مضموم وایو سا ته مضموم وایو جیم ته مضموم وایو ځکه په دې باندې ضمه ده او په کوم حرف چې جزم وي نو هغه حرف ته ساکن یا مجزوم وایي ساکن هم ورته وایي مجزوم هم ورته وایي لکه وردون کې دا را ساکن ده نو دې ته مونږه ساکن هم وایو مجزوم هم ورته وایي را ساکن یا مجزوم با ساکن یا مجزوم تا ساکن یا مجزوم سا ساکن یا مجزوم جیم ساکن یا مجزوم دا زمونږه د عربي کا معلم اولی حصے اولنې سبق نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام